بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه مظفر شاه یم. نن په سوات کې د انارو په باغ کې ولاړ یم. کتونکو، سوات چې ورته د میوو سرزمین ویلی کېږي او دلته مختلف میوې چې کوم دی هغه په ګڼ تعداد باندې پیدا کېږي او د ملک نورو ښارونو ته سپلای کېږي. خو ولې اوس په سوات کې د یو نوي میوې چې ورته انار سور انار چې کوم دی هغه دلته کې د هغې نوي تجربې چې کوم دی هغه شروع دي او دلته کې اوس د انار باغونه چې کوم دي نو هغه هم په خلک لګوي او د هغې پیداوار چې کوم دی هغه څنګه دی. یا د سوات کې چونکې شلتالو ډېر زیات پیدا کېږي نو د شلتالو نه آیا د انار پیداوار سیوا دی یا به دې باندې خرچه کمه ده، مارکیټ کې څنګه خرڅېږي. نن به موږ په دغې باندې خبرې اترې کوو په سوات کې چې انار باغونو چا لګولي دي د ټولو نه مخکې او د هغوی سره دلته کې هغوی د هغې د پیداوار سیوا کولو دپاره هم لګیا دي، کوششونه کوي. نو موږ به د هغوی سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. څنګه ما تاسو ته ووایي په سوات کې د انار باغونو چې ابتدا چا کړې ده هغه راسره ولاړ دی سهیل خان. د دوی سره د انار د پیداوار په حواله باندې او د دې چې کم دوی دغه نرسریانې لګولي دي د دغې په حواله به د دوی سره خبرې اترې کوو. نن تقریبا داسې 20 کاله مخکینۍ خبره د هغه ټیم کې د خوبانۍ او لوچۍ او شلتالو د دې دغه ډېر زیات و، خو شلتالو به هم په مارکیټ کې نه خرڅېدو او خوبانۍ چې و نو زموږ په دې علاقه کې هم ډېره زیات شوه، فصل یې زیات شو، دا نور شیزونه لوچۍ هم ډېر زیات شو، نو هغې به مارکیټ نه دغه کېدو، خرڅېدو به نه. او دغه مونږ یو سوچ وکړو چې یاره اوس د دې متبادل څه دي چې یو دغه اختیار کړو چې یاره مونږ ته دا شی دغه طرف ته لاړ شو. نو هغه ټیم کې به د اتم شلتالو به زیات کېدو په دې موسم باندې او هغه به خرابېدو، بارانونه به ډېر زیات ول. نو مونږ بیا د دې متبادل لا سوچ وکړو، مونږ د دې انارو د دغه آیډیا ذهن ته راله. بیا مونږ دا یو تخم دغه کو، هغه مونږ بیا جوړ کو خپل او هغې باندې مونږ خواري وکړله. د هغه ټیم نه پې مونږ تجربه وکړله، بیا داسې مونږ رو بیا مونږ دا باغ چې دی دا تقریبا 150 بوټي دي، دا مونږ داسې 3 کناله ځای به تقریبا دې کې دانګ لګولي دي. نو د دې باندې په ټرایل بیسس باندې دا وکړلو او دی الحمدلله لکه ډېر ښه دغه یې ورکو، پیداوار هم ډېر ښه او بل مزدور کاسټ خرچه پې هم ډېره زیاته کمه ده. او بل لا ده چې ټیم لکه اوس د شلتالو په نسبت باندې دا که نن تا نن پرېښودو جو 5 ورځې پسې وشو کو، 6 ورځې پسې وشو کو. اوس شلتالو خو داسې شی دی چې هغه کتې چې کله ورسېدو پوخ شو نو بیا د هغه برداشت نشته چې دې ته یا 4 ورځې ګیپ ورکړي یا 15 یا هفته ګیپ ورله ورکړي. نو په دې وجه باندې لکه دا چې دی دا ډېر زیات پیدامند شی دی. پکې مونږ هغه باغ چې دی مونږ کټ کو، د هغې په ځای باندې مونږ چې دی نو دا انار ولګول. نو هغه هم دی د خیره سره کال به انشاءالله هغه هم کامیاب شي، راوبرسي. داسې اوس دې زنګ په دې ګاونډ کې دې طرفونو ته چې دی نو هو زنګ په دې کلي کې هم تقریبا داسې دنیا شي کسانو بیا دا نرسریانې چې دي دا خو زنګ نه لکه مختلف دیر ته هم تلي دي او بونیر ته هم تلي دي، په بره باندې هم د بر سواته پورې تلي دي او په ښکته باندې هم تلي دي. هر ځای ته خو راځي خلک اډر دغه کوي او د هغې دپاره ولنګ نور دلته لکه مختلف خلکو نرسریانې کړي دي، خو دا ټول چا مختلف انار دغه کړي دي. او د بوټي مثال خو د بچي دی دا چې سړی رالوی په دې دا ډېر په سخت او په تکلیف رالویږي. نو زنګ خو دا جي دا دې زنګ دغه چې دی تحصیل بریکوټ کلی نوی کلی دی او ټلیفون نمبر کنټیکټ چې زما دی 0347 077 او 205 دا زما یو نمبر دی او 0301 853 1079 دا زما دویم نمبر دی. زما سهیل نمبر دی، که چاته هم ضرورت و د ذخیرې دپاره نو زما سره د کنټیکټ وکړي، انشاءالله بالکل د ګارنټۍ سره به ورته انار صالح میلاویږي. بالکل دا دې کې به تروش نه او دغه به پکې شین به پکې نه په رنګ باندې او په خوند باندې په هر لحاظ باندې چې دی. او دا بل دی زنګ نه د تخم د ټول نه ښه خاصیت دا دی چې دا ایډوانس دی په دې ټیم کې چې دی نو نه د افغانستان اناري او د انډیا نه چې کم انار راځي نو ډېر بانتها ګران راځي. نو د دې دا پروډکشن اوس د دې ټیم چې دی دا د اګست نه لګي او د ستمبر پورې لکه هر څونه چې تو بیا چلی نو چلیږي که نه. کتونکو څنګه چې تاسو د دوی خبرې واورېدې چې په سوات کې چې کوم دی انار په دوی لګولی و په
تجرباتي طور باندې او د هغې باغونه چې کوم دی هغه کامیاب دي. دلته کې ډېر ښکلی انار کوي. تاسو به زموږ په سکرین باندې کتلی وي چې سور انار دی او خوږ دی. بل دوی چې څنګه ووایي چې د دې په مارکیټ کې چې کوم دی نو هم ریټ ښه میلاویږي. بل په دې کې دا هم خاصیت دی چې دوی په ونه کې څومره ایسارې نو دومره ایسارېدی شي. بنسبت شلتالو د دې پیداوار هم ښه دی او په دې باندې خرچه هم کمه ده. نو پکار ده چې دې میوې ته هم په سوات کې هغه حیثیت میلاو شي کوم چې نورو میوو ته میلاو شوی دی. تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.